أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. سورة العنکبوت شروع ہو. ابتدا کې د امتحان تذکرہ وا. امتحان برازی د نفس د طرف نه برازی، مور و پلار د طرف نه برازی، د خلکو د طرف نه او د مولیانو د طرف نه برازی. کامیاب هغه سړی دی چې هغه په دې امتحاناتو کې کامیاب شو. په دې کې دمکیانې هم وي، خلکو دمکیانې ورکولې. نو هلته فرمایلی و چې مر خواسم یو پیری دی او د مر نیټه خو مقرر ده. هر یو سړی به مري، دا نه چې ته مړ شې نو نور به ژوندي پاتې. اوس دې آیتونو کې د دوو انبیاء علیهم السلام تذکره په ابتدا کې کوي. د هغې امتحان سره متعلقې خبرې دي. دویم پکې تخویف هم دی، تخویف دنیوي. خبره کوي ونه منله نو تباه به شي. د نوح علیه السلام هغه قوم ته ګوره که نه، طوفان پرې راغی او تباه شو. د نوح علیہ السلام واقعہ د امتحان د پارا په دې شکل ذکر کړي. دا امتحان به څومره وي؟ دا به یوه ورځ یا به 2 ورځې، هفته به میاشت به 2 میاشتې، یې کال. نه، د نوح علیہ السلام واقع ذکر کړي دې دپاره چې دا امتحان دا د یوې ورځې 2 نه دی بلکې د ټول عمر دی. مخکې یو ځای کې تیر شوي وو. سورت انعام کې د خلکو اعتراضونه او دې طرف نه جوابونه وو. هلته کې دا خبره موږ هم کړې وه، اعتراضونه به کوي. ټول عمر ستا به په دې کې تیریږي. نو دلته کې هم د نوح علیہ السلام تذکره کوي چې ته به په دې باندې ځان تنګې نه، په دې باندې به ځان خفه کې نه. خلک ایمان نه راوړي، خلک خبره ولې نه مني، خلق زما ملګرتیا ولې نه کوي. خلق عام طور باندې هغه په باطل پسې روان دي، په عبثو پسې روان دي. کو ګورې نو په ډنګ ټکور پسې روان دي. او چې کم ځای کې باطل کارونه کولی کېږي نو هغې ته دا خلکو زور هغه طرف ته دی. یو طرف ته جماعت ته د جماعت د فرض مانځه ټیم دی، دلته کې وګوري، او بل طرف ته چرته د عبثو کې څه خبري سکاري، کډنګ ټکوري، کاغه لوبي. نو چې هلته کې وګوري نو هلته به ډېر شی خلک وي.
او مانځه کې چې ګورې نو لږ خلک به نو د امتحان تذکره دلته کې کوي په دې طریقې باندې چې دا وستا ټول عمر په دې باندې تیریږي، په دې باندې خفه کېږي به نه. یو سړی د پټي نه ګېډۍ راوړو، غولې کې وغورځاو، یو های یو کو او راغې کټ کې کېناست. ښځې هغه ګېډۍ راواغسته، هغسې اوچتې کړه او داسې ګزاري کړه، په دې باندې ستړی شوې. سړي ورته وې دا تر دې او تر نامه نه ده، دا تر دې او تر پټي ده، نامه پورې اوچت کړه هلته کې ګزار کوې، دې باندې ستړی شوې. دا د هغې پټي نه راوړه چې پته دې ولګي. امتحان یہ مشکلی. نوح علیہ السلام مشکلاتو کې خپل ژوند تیر کو. بیا وروستو بعضې وایي 9.5 کاله دا ټول د تکلیف تیر کلونه او دا 50 کاله چې وونه دا د آرام او د راحت کلونه. نوح علیہ السلام بارکے بعضی مفسرین لکھی چې 1400 کاله عمر یو، بعضې پکې دې نم زیات لیکلي. بعضې خلک په دې نیټ باندې بعضې لیکي د پلان کې عمر او پلان کې عمر د نوح علیہ السلام عمر 9.5 کاله لیکي. دا صحیح نه دی. 9.5 کاله عمر هغه صرف د دعوت او تبلیغ دی، هغه د سختۍ کلونه دي، هغه د مشکلاتو کلونه دي. دلته کې 1000 سنتین الا 50 عاما سنه وی دا ویل کېږي د مشکلاتو کلونو ته، او عام ویل کېږي د آرام او د راحت کال ته. لکه څنګه چې د یوسف علیہ السلام په دور کې هغه کلونه راغلي و، هغې ته 7 سنین وی، 2 کاله سخت د قحط کلونه، سخت کلونه. هلته کې ویلو ثم یاتی من بعد ذلک عام، بیا به دین وروسته راځي عام به راځي، کال کلونه د پروانۍ به راځي، باران و بکی کیږي. وفيه یعصرون، په دې کې ولا خلق بیا میوې نه چوړی، میوې به وشي، عام حالات قحطونه داشونه به ختم شي. د سورت یوسف کې مخکې تیر شي. بیا ورپسې د ابراهیم علیه السلام تذکره کوي. کته دا وایي چې ما ته دا خلک دمکیانې راکوي، زما خبره خلک نه مني. د ابراهیم علیہ السلام واقعه ذکر کوي، رستو آخر کې برازي خلق ورته ورزولی و. نو تا ته پرون سبازي خبرې شوې وي، ما او تا ته خو هېڅ تکلیف نه دی را رسېدلی، په دین په باره کې ما او تا خو تکلیفونه نه دي تیر کړي. خلک د دین په باره کې تکلیف تیرول ته تیار نه دي، او دا نور چې نو د بیا هر قسم تکلیف تیری. کله دشمنی شوا ناغی کې دې تکلیف تیری، دشمنی مبارکی د کیس مبارکی د څه قسم تکلیفی دې تیری، خپه خوشاله یې تیری. سهار وختي ځان به برابر کی، خلک وایي ټانګه بسره کی، او دی به روان شي لا به شي، هلته کې به چولې مولې وخوري. وخت به تیر کې ثابت او ورځ په دقسې په انتظار کې به تیره شي، وس اواز کوي وس اواز کوي وس اواز کوي. دغه شی دې ته تیار دی، روغه دی روغې ته نه تیارېږي.
الګ راځه کینا روغه کو روغه ته نه تیاریږي لیکن دغه کیسونو ته دیشون ته تیار دا څومره تکلیفونه دي ودا کوي نور دا وس باندې راغه سي دا به ګرځي او الک کش کیږي کش کړب کیږي د باندې ير راځي راغلو کسو عمر ټول بده کې تیر شي دا تکلیف نه ښکاری حالانکه دا ټول نه غټ تکلیفونه دي دا تکلیف کو په دین مبارک کې تیر کې نو دنیا بدیم خشی آخرت بدیم خشی نو الله رب العزت د دې دوه پیغمبرانو تذکرہ کوي ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما یقینا لګلو مونږه نوح علیہ السلام داغه قوم ته فلبث فيهم نو پات شو دې پدی کې الف سنه زر کال الا 50 عاما مگر 50 کم ما مخکې وی الف سنتین سنتین راځي دا د سختۍ کلونه دي الا 50 عاما 50 کاله بیا د راحت د آرام کلونو خلق تباشو مخالفین تباشو فاخذهم الطوفان راونی ول د خلق لرا د نوح علیہ السلام د قوم لرا طوفان وهم ظالمون او دی ظلم کوونکی فانجیناه نو مګه نجات ورکړل را وا اصحاب السفینه او کشته والا لرا کشته کې چې څومره خلق هغه بچ شو وجعلناها آیه للعالمین او ګرځول مګه دا قصه دا کشته نه د پاره د عالم مخکې تیرشي سورته هود کې کشته وا پای کې کم چې پوبو کې ژوند نه پات کی یا غسیزونه پکې جوړه واچوا دا به سواره کا کیشته وا ډیر غټه کیشته وا درې چتونو باندې مشتمل وا شریک غزو باندې و یو نیم سل غزا هغه وګدا وا 50 غزا پلان وا او 10 غزا هغه دنګ وا د نوح علیہ السلام د زوی خبره پکې مو نوح علیہ السلام زوی ځان داسې ساتو چې نه ځان کافر ښکار کاو نه خالص مسلمانو منځ په منځ کېو نوح علیہ السلام ته ویل راځه کشته ته راوخېجا او نه ساوي الى جبل يعصموني من الماء زبلا شماغه غر تچوت بوخېج ما بدوبونه بچ کی نوح علیہ السلام ته لا عاصم اليوم من امر الله دا الله د حکم نن څوک بچ کیدون کې نشتی الله عذاب راغل له بس د دې نه څوک بنه بچ کیږي هغه څوک بچ کیږي چې څوک د نوح علیہ السلام د کشته تراو خطو ایمان راوړ او د تراو خطو بس هغه بچ دی قران کریم کې وایو وما آمن منهم الا قليل ایمان نو راوړې دا خلکو نه مگر ډېر لګو خلکو لږ خلکو بعضې مفسرین لیکي چې په کشته کې چې کوم بچ شوي دي نو دا د نوح علیہ السلام نه سیوا شپږ کسان دي 3 لوڼه دي 3 ګیان دي او 3 زامن دي او د هغې نه بیا دا نسل چلېدل دی او بعضې وایي زیات هغې تقریبا اتیاو پورې دا قولونه پکې دي څوک یو څه وایي څوک بل څه وایي هسه شرعي مسله نه ده تاریخی خبره ده الله وی ډېر کم خلک بچ شوي دي چا چې خبره منل نو هغه بچ دی چا چې نه ده منلې نو هغه تباه دی فانجیناه واصحاب السفینه نو بچ کو موږ هغه لره نوح علیہ السلام بچ شو اصحاب السفینه او کشته والم بچ شو کشته کې څو دن ندی اټول بچ شو وجعلناها آیه للعالمین او ګرځول موږ دې کشته لره نخد پار د عالم و ابراهیم علیہ السلام الله و ما لے گلو ولقد ارسلنا نوحا الله و نوح علیہ السلام میں لے گلو دلته ابراهیم علیہ السلام میں لے گلو اذ قال لقوم اعبدوا الله واتقوا کله چې خلق تراغه قوم تراغه الله راو لېګو نو وی
اذ قال لقوم نو کله چې وی خپل قوم ته عبد الله والله یوم نئی عبد الله او د الله بندگی کوي الله یو امانه د الله بندگی کوي د بل چا بندگی مکوي وتقوا د الله نه ویریږي ځان کې تقوا پیدا کړي توحید امانه نو تقوا ځان کې پیدا کړي ناول کې ایمان ده نور پسې عمل صالح ده ذالکم خیر لکم نو دا غوړه تاسو د پاره ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ ناول کې دعوت شروع کی د توحید نه نو انما تعبدون من دون الله وتوي یقینا تاسو بندگی کوئ د الله نه سوا او سانند بوتانو ته بوتان دي وتخلقون افکا جوړوي تاسو درو شیزونه جوړوي درو طریقې جوړی کړلی لګیا د بوتانو بندگی کوئی بوتان جوړوي او داغه بندگی کوي په خپل دې جوړ کو ودا سکولې شي د هر سکولې شي وي د یو سي معاذ بل سي معاذ د اخیسه دا کارونه کوي وي وتخلقون افکا جوړوي تاسو درو ان الذين تعبدون من دون الله يقنا کسان چې تاسو ول بندگی کوي د الله نه سوا لا يملكون لكم رزقا اغي اختیار نه لري تاسو د پاره د رزق فابتغوا عند الله الرزق نو طلب کوي د الله سره رزق د الله نه طلب کوي الله نه غواړي د الله سره د رزق خزاني دي ابل یو خبره تیر شي وا الله رب العزت سره چې څومره خزاني د هر سدي کدا ټول انسانیت دا یوازې نه بلکې د آدم علیه السلام نه واخله قیامت پورې چې څومره راتلون کې ټول دا په یو میدان کې راجم شي او هر یو سړی د خپل آرزو مطابق د خپل تمنا مطابق آی زما دي سی وي بعض خلک تمناګانې کې بعض دعاګانې کې بعض یو غواړي بل څه غواړي هر خار کې بنگلم غواړي په جریبونو باندې په زرګونو باندې جریبونه اوس مکم غواړي د هر کپ نه چې نه کم گاډي راځي د هر گاډي نه یو گاډي هم غواړي دغه سکه د په ارزو کې چې کوم راځي تمنا کې راځي د په زړه کې کوم خواهش راځي او دغه دماغ راکړې شي الله هغه ټول ارسه دغه هر یو سړی د آدم علیه السلام نه واخله قیامت پورې راتلونکو خلکو دا پوره کی هر یو سړی د خپل امید او د خپل تمنا او د خپل خواهش مطابق شیزونه ویسي هر څه د میلاو شي هر یو سړی ته نو د الله په خزانو کې دومره کمه برا نشي لکه څنګه چې ستن سړی په دې دریاب کې اورمنډي او راوي باسي او هغه چې کوم اوپر اچوتی شي دغه په دریاب کې دومره کمه راغې لیکن د الله په خزانو کې دومره کمه هم ناراضي او نو هغه ذات چې هغه غنی ذات ته هغه به حاجت ذات ته هغه ورکون کې ده سچ غواړي ورکه چاله په دې باندې پروانه ساتي دا مسلمان یو که کافر دی هر چاله ورکي فابتغوا عند الله رزقا طلب کوئی دا الله سره رزق وعبدوا بندگی کوئی دا الله یوم نه وشکروا له شکریا دا کوئی دا الله توحید بیان وای الی ترجعون اخری انجام دا دے چې الله طرف ته بور ګرځولې کیږي آخری خبر دغه دا هر څه چی وخت یې شي اخر وي مرګ دی وي کله یو سړی ډیر عمر شي نو اخر مرګ دی نوح علیہ السلام بارګ راځي د دنیا کې د ټول نصیحت عمر د نوح علیہ السلام نو کتابونو لیکلي وای د مر په وخت کې ملک الموت ته تپوس کوي یا اطول الناس عمرا اے د عمر په لحاظ سره د ټولو نه زیات عمر والا وګد عمر والا کیف وجدت دنیا والاها تا دنیا څنګه وموندو د دې نعمتونه دي څنګه وموندو هغه ته وی نوح علیہ السلام چې 900 کال عمر دی دا 900 کال تبلیغ کړل او 1400 کال یا 1400 کال عمر دی ناغه وی ما دا دنیا داسې موندا کرجلن دخل دارن من باب وخرج من باب
یو کور ته ورننوت، په هغې کې دوه دروازې دی، په یوه دروازه ورننوت او په بله دروازه ترې ووت. دا عمر دی. نو چا لیکلي؟ دا هم لیکلي وی نوح علیه السلام په انتظار و د ملک الموت چې کله به راځي. چا ته خو پته نشتی که نه پیغمبر ته پته شته زما عمر به څومره کله به مرګ راځي. دا اچانک راځي. نوح علیه السلام پسې چې کله ملک الموت راغی نو ورته وی زه خو هره ورځ ستا په انتظار وم، ته به کله راځې؟ بیا ورته ملک الموت ورته وایي داسې خلک را روان دي چې د هغې به 80 او یا کاله 80 کاله عمر به وي. هغه وایي ښه وی که ما ته پته چې زما 100 کاله عمر دی، دا به ټول ما په سجده کې تیر کړی وی. ولې د هغې 14 کالو 14 کالو د عمر مطابق 100 کاله هیڅ شی نه دی. نو فافدغوا عند الله رزقا، طلب کوئی د الله نه رزق، د الله سره رزق طلب کوي، د الله خوا راونیسئ. نو چې د الله خوا دې راونیوه نو بیا به وږی نه پاتې کېږي. او چې د الله خوا نه لرې شوې نو رازق خو هغه دی، رزاق خو هغه دی. نو چې د هغه نه لرې شوې نو به خبره بیا دې ورانه به نو بیا به په رزق پسې عملې به وهې میلاویږي به هغه څه چې کوم الله تعالی لپاره مقرر کړلي، زیات نه میلاویږي. څومره چې راشن دی ستا هغه به میلاویږي. یو سړی دا بعضې دا نشیان چې دا هم ډېرې ښکلې خبرې کوي. او ته نو پکې هغه ماله پیسې راکا، بل نه پیسې خو ته سوال خو کوي بیا که نه. نو سوال یې کا وي پیسې راکړه، وایي څه شي لا؟ وایي ځان نه پې نشې دغه اخلم. هغه نه پیسې دل در کوم خو ځان نه پې ډوډۍ خوري. هغه نه د ډوډۍ رزق د ډوډۍ وعده الله کړله، رزق الله را کوي. او زه ستانه چې غواړم د نشې د څیزونو چرس دی که هیروین دی که بل څه د دې وعده الله نه ده کړي. د رزق وعده الله کړو. ما من دابة فی الارض الا الله رزقها، رزق الله ورکوي. نو معلوم الله رزق را کوي، خو دغه نشه چې دا نو د نشې پیسې نه را کوي. ښه نه به ته را کوي. سړی وله ورکړی روان شو، رزق به کوم ځای خورې؟ روان دی شادي حال په لار باندې تېرېدو. هلته کې یو سړی و، هغه مجمع وړې راوړې ناسته مجمع تیار تاوه شوه. هغه جو هغه ځای کې روغ هغه شی وریجې دقسې پرېښودې لاړ دي، لوښی یې ویوړ او وریجې دقسې پرېښودې. دی چې راغی جو هلته کې کېناست و، خوراک یې شروع کړو. په دې کې هغه سړی پسې راورسېد. هغه چې ورته وکتل یو سړی وپېژنو، وایي ما تا ته نه وایي رزق وعده الله کړله، الله رزق ورکوي. خو نن سبا سه لوګړې پریشانې غوندګي خفګان غوندګي دی نو دغسې را کړه کني نور کله په پلیټ کې را کوي. خو نن سبا کې دی چې خپئ نو دغسې په ځمکه باندې را کړه. فابتغوا عند الله رزقا، طلب کوئ د الله نه رزق، د الله سره رزق طلب کوئ. واعبدوه، شکریا او بندگی کوئ د الله، د الله بندگی کوئ، د الله یو ومنئ، توحید د الله ومنئ. وشکروا له، شکریا ادا کوئ د الله، د الله چې کوم دین تاسو ته درلېږل دی دا بیانوئ خلکو ته، خلکو ته د دې بیان وکئ، خلکو له دې دعوت ورکوئ. الیه ترجعون، الله طرف ته بټول ګرځولی کېږئ. وان تکذبوا، تسلی ورکئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. وان تکذبوا فقد کذب امم من قبلکم، که تاسو تکذیب کوئ نو یقینا تکذیب کړل یوې ډلې د هغه کسانو چې ستاسو نه مخکې وو. تکذیب کړل هر یوې ډلې، هر یو امت تکذیب کړل ستاسو نه مخکې. د پیغمبرانو تکذیب کړل، نو د مسلې د توحید تکذیب کړل، د حق خبره تکذیب کړل، نه د منلی. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، او ندی پر رسول باندې مگر صرف رسونه ښکاره ده. مبلغ دی نو هغه هم صرف رسونه کوي، پیغمبر دی نو هغه هم صرف رسونه کوي. څوک یې مني او دې مني، څوک یې نه مني نه دې مني، زور نه کوي. پیغمبر زور نه دی کړی.
ما او تام زور نشو کولای، زور د پاره نو خلق شته، بعضې کارونه هغه حکومت سره تعلق لري هغه پې زور کوي، ما او تا نشو کولای، ما او تا منت بکو، زاری بکو. ورپسې بیا مسله توحید ذکر کوي بیا ولقد ارسلنا نوحا الى قومه یقین لګلو موږ نوح علیه السلام دا قوم ته فلبث فیهم الف سنة الا 50 عاما نو پاتې شو په دې کې زر کاله مگر 50 کم. فاخذهم الطوفان نو راونیول دی لره طوفان وهم ظالمون او دی ظلم کوونکي شرک کوونکي. فانجیناه نو موږ نجات ورکړه هغه لره واصحاب السفینه دی او کشتۍ وایو لره وجعلنا آیة للعالمین او ګرځو موږ دې کشتۍ لره نښه د پاره د عالم. و ابراهیم او ابراهیم علیہ السلام موږ لېږلی اذ قال لقومه کله چې خپل قوم ته اعبدوا الله او بندګي کوئ د الله واتقوا تقوا اختیاروئ د الله نه ویریږئ ذالکم خیر لکم دا غوره ستاسو دپاره ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ. انما تعبدون من دون الله یقینا تاسو بندګي کوئ د الله نه سوا. انما تعبدون من دون الله یقینا تاسو بندګي کوئ د الله نه سوا اوسان د بوتانو وتخلقون افکا جوړوئ درو. ان الذين تعبدون من دون الله یقینا کسان چې تاسو له بندګي کوئ د الله نه سوا لا یملکون لكم رزقا هغې است اختیار نه لري ستاسو دپاره د رزق. فافتحوا عند الله رزقا نو طلب کوئ د الله سره رزق. واعبدوا د الله بندګي کوئ واشکروا له شکریا ادا کوئ د الله. الیه ترجعون الله طرف ته به تاسو ټول ورګرځولی کېږئ. وان تکذبوا که تاسو تکذیب کوئ فقد کذب امم من قبلکم یقینا تکذیب کړلی مخکینو ډلو ستاسو نه مخکې کذب امم تکذیب کړلی مختلفو ډلو من قبلکم ستاسو نه مخکې وما علی الرسول الا البلاغ المبین او نه دي په رسول باندې مګر صرف رسونه ښکاره. الله رب العزت موږ له قرآن او سنت باندې عمل توفیق راکړي.